کشمیر د مونږ پلارو فاتحه کړې درې وارې ته هغه نه یې فاتحه کړې موږ سره یو ګندوال مړ شه د مونږ پلارو سره هغوی ګنداو ته مړ کشمیر نه راوړی دی مهرباني وکړه علاقې یا قوم څه چا سره په خپله پر رضامندۍ باندې اګریمنټ کړی دی او دا غر که چلیږي د دې زموږ صوبې ته هم فایده دی ریونیو ته راځي او پاکستان ته هم فایده دی او موږ بهر نه موږ ته ډالرو ضرورت دی نو ډالر په بله طریقه نشي راتلی څه دا همدغه جنریټ کېږي همدغه ایکسپورټ کېږي هغه ایکسپورټ څه دی هغې په مد کې څه دی دې ملک ته ډالر رسي نو ما خیال دا دی خبر به مثال موږ سره ودرېږي د مور تربورونه رېدیا صاحب المسجد شته دلته چې ساده چې دې ته وکړو چې موږ ته دا پاسپورټ وزیرانو یې د مداریاتو وزیرانو یې دا پاسپورټ منعقد کړه دا موږ ته ونه خوروي که چېرته پاسپورټ خوراوه مو ایمانونه مو وروسته بیا ځو مو بل ځای ته ځو مرکې ته ځو د مو پلار نیکونه کشمیر د مو پلارو فاتحه کړی درې وارې ته هغه نه یې فاتحه کړې موږ سره یو ګندوال مړ شه د مو پلارو سره هغوی ګنداو ته مړ کشمیر نه راوړی دی مهرباني وکړه په پاړه چمکني ایریا دا راغلی و دا په 25 تاریخ باندې ګورنمنټ آف کې پی کې یو ټینډر ایډورټایزمنټ کړی دی هغه سلسلې کې دا خلک راغلی او چې یاره دا ټینډر څه دی موږ الریډي موږ دا په خپلو منځ کې په قبیلو باندې دا غر تقسیم کړی دی او دې کې ما خیال دا دی چې 1969 نه دا پی ایم ډي سي سره بیا مختلف خلک راغلو په هغې کې څه دی دا غر ونه چلیدو مطلب دا معدنیات ونه چلیدو نه د خلکو نه څه فایده واخیسته او نه ګورنمنټ آف کې پی کې یا پاکستان ونه څه فایده واخیسته بیا دا قوم راپاڅېدو د ګنداو قوم دا څه تقریبا 23 قبیلو باندې دا مشتمل دی بیا دې خپلو کې هغه غر څه دی تقسیم کړو اوس ما خیال دا دی څه تیر شوي کال دینه څه 1 لاک 1.5 لاک ټن څه دی دینه سبسټون هغه شوی دی د لاندې علاقو ته راغلی دی او بیا بهر څه دی بهر دنیا ته دی هغه ته ایکسپورټ شوی دی دا به څونه مالیت و دلته کې خو معدنیات مالیت څورو دا څه تقریبا 18-20 هزار روپۍ ټن دی دي کې څه تقریبا 13-14 هزار روپۍ دی باندې په موقع باندې خرچه راځي او بیا دې سره څه دی دا مختلف هغه ته څه دی ډپارټمنټ ته هم پیسې داخلېږي وړاندې اوس پی ایم ډي سي ته یا کوم لیزې دي هغې ته داخلېږي خو ما خپل دا خیال دی چې دا یو ښه طریقې کار دی اوس دا شیپ قوم یا د علاقې یا قوم څه چا سره په خپله په رضامندۍ باندې اګریمنټ کړی دی او دا غر که چلیږي د دې زموږ صوبې ته هم فایده دی ریونیو ته راځي او پاکستان ته هم فایده دی او موږ بهر نه موږ ته ډالرو ضرورت دی نو ډالر په بله طریقه نشي راتلی څه دا همدغه جنریټ کېږي همدغه ایکسپورټ کېږي هغه ایکسپورټ څه دی هغې په مد کې څه دی دې ملک ته ډالر رسي نو ما خیال دا دی څه فی الحال موږ دا درخواست کوو هغه نه سیکرټري صاحب نه یا حکومت کې پی کې نه وزیر اعلی صاحب نه موږ دا درخواست کوو څه فی الحال دا ټینډر څه کوم کېږي دا د دوی هغه کې لږ ډیلې کې دا پوسټپون کې ما خیال دی چې د قوم سره اول نستی غواړي چې دا قوم او منځ کې د قوم او ګورنمنټ منځ کې کوم غلط فهمیانې دي هغه ختم شي مهرباني شکریہ